قرآن کې الله فرمایي چې د خزو د مکر نه امان غواړي، د خزو د مکر سمدمه بی. هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې خزه نه ډېر تنګ، نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې تی نه تنګ. تاسو خزه شته؟ ها کټول لونډان یې ته چې خزه نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې تی نه تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغری ته به ناست دی او منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد ټوپونه به وایي اوړي راوړي به څه چلو کم خزې. ویل بس دلته مې علاج نه کېږي مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یو 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان یم چې وکم ورسره څه مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی؟ ویلی خو مې دی خو په معنو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د خزو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د خزو چې دی پناه په خدای. اوس زلیخی جرم هم دی کړی دی او میړه ته یک دم وی. خو دا ته ګوره مونږ سره یو شیطان ګرځي، د دوی په اوږو 3 زره شیطانان ګرځي. میړه ته وی چې څه اراده ده ستا د هغه سړي متعلق چې چا اراده ستا ښځې سره د بدفعلۍ کړې وه. دا ما خو ورپسې رامنډه ځکه کړه چې د ما سره اراده د بدفعلۍ کړې وه. میړه ځان ته وګورئ خو چې ښځې دا وی چې ها اخو وزیر اعظم د مصر ویلوی نیسي یو جیل کې واچو. یوسف علیہ السلام بوتلو په جیل کې واچو. چې جیل کې واچولو اوس دا خو په د عاشقه وه، دا بیماره شو. چې بیماره شوه د وزیر اعظم ښځه وه، ډاکټران وله راله، ډاکټران وله راله نه بزي ګوري صاحب. که تاسو خیال وکئ اوس په پاکستان کې د هر یو معتبر یو سپیشلیست ډاکټري، د وزیر اعظم ځان له سپیشلیسټي، د صدر ځان له سپیشلیسټي، د گورنر ځان له سپیشلیسټي، د چیف منسٹر ځان له سپیشلیسټي. دا سپیشلیسټان به روزانه د دوی مزاج ګوري چې آب و هوا وغیرہ وغیرہ، شپه په خیر، سهار غل پوره کړی دي که کم ترې راوتی دي. دا نبض مبض روزانه د دوی کتلې کی. زه ته خو چې بیمار شو که چېرته کوڅه ډب له لاړ شم نو 50 روپۍ فیس. تاسو خیال راغی د دوی سپیشلیسټان او د وزیر اعظم ښځه وه سپیشلیسټ. نو دا ورته وایي چې اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجاز دیدار نیست. وی پاگلا نبزونا میں مگورا یا مراتا ترمامیٹر لگاوا. درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. زد عشق بیمار ہیں ستا دارو ما تا فائدہ نہ راکی. نو آغا ورطوئی چی بیا سوک دے. نو دا ورطوئی کجا شد سرو من یا رب کے در بوستان نمی بینم، کجا شد سرو من یا رب کے در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چوں بلبل گل ریحان نمی بینم. اے اللہ ازماد سرو ونه څشوه چې په دې ګلستان کې نه ګورم. شدم مشتاق چوں بلبل گل ریحان نمی بینم. دا سے محتاج شم په لیدو پسې لکه بلبل چې په وخت د خزان کې د ګل په لیدو پسې محتاج. دا هغه قاعده کن عظیم، هغه مکر او فریب او د خزو. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چنن په دې ملک کې تاسو وګورئ د خزو حال. یو بیان هغه ورځ اخبار والا ما نه تپوس کړو
چې د ښځو نمائندګي په ملک روا ده او که ناروا ده. نو ما وایي چې د ښځو نمائندګي په اسلام کې جایز نه ده، ځکه چې د عام کتاب خبره چی خود څوک به څه جواب خو کی کنه، د قرآن د خبرې جواب دې څوک وکي. زبا د خپل خبرې نه رجوع کوم، زبا وایم چې زه غلط شوم، په دې زه شرمېږم نه. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی او بار دې نه وځي. قرنا حکم دی، قرآن ویلی. بیا ما یو ټکی کړی چې د ابوبکر صدیق د امارت انتخاب چې کېده، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہا د امت وا، صحابہ بت مسئلے تپوس کولو، لیکن په هغه مشورې کې صحابہ بی بی عائشہ شریکه کړي نه و چې د امیر انتخاب چې کیږي التب خزا ووټ نه ورکړي، د خزې نه برای نه طلب کیږي، ځکه خزې ناقصات العقل. پاغه یو بیان راغی صاحب د مسلم لیگ کو یو صدر د خزا، کله به د پیپل پارټای صدر او چیرمن شرمونو پټ ایت خدایم تباہ او برباد. د کم بڑوا خزا چې چیرمن نه اغم سړی اغم س بنی آدمی. خزه په بیان ورکو چې بجلیګر مولانا بیان چې د افسوسناک دی. خزو په جهاد کې ملهم پټای کوله د غازیان، او سړو سره به شانه په شانه جنگې دي، او پاکستان چې جوړېدو نو خزم په کې ډېرې قربانای کړي. دا خبره نو ما ورته وی چې خبره ده چې ما په بیان کې یو ټکی دی چې څو وخت کې جهاد وی جهاد، نو په جهاد کې چې په وطن راشي نو بیا حکم د نفیر عام وي. نفیر عام دې ته وایي چې ښځه به بغیر د میړه د اجازت نه د جنگ میدان ته منډې وي. ملهم پټای خود احد په جنگ کې بی بی فاطمه او بی بی عائشہ کړي، خو محاذ جنگ وکړ. په محاذ جنگ کې بیا ضرورت پیښ شي نو ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی، لکه علما لیکي چې الضرورات تبيح المحظورات. ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی، ستر فرض دی، لیکن چې ضرورت پیښ شي بیا به ستر مات کی. خنزیر خوړل حرام دی، لیکن چې ضرورت پیښ شي او د لوګي مړ کېږي نو خنزیر به خوري، هغه جدا خبره. اوس دا خزه چې دی په مستای کې راغلي دي چې دا مولیان تنگ نظری دي او خزو تلا حقوق نه دي ملاو. نو ما وی چې په پاکستان کې ما تا داسې حق لا پاتې نخکاری چې خزو ته ملاو نشي. که خزا وای چې زیارت تزم میړوي په مخه ده زه در سره لار شم، وای نه تکینا سړو څه کار دی. نو په دې دیرو کې او د زیارتونو کې دا خزي ګوري. که خزا وای چې زه کوچی بازار ته زما کپڑے لټوما، سړی ورته وای زه خدمت کې لار شم، نه نه تکینا. که خزا وای چې زه ګوره بازار ته زما شاپینګ کوما، دا درې دلا ورته وای چې زه در سره لار شم، نه نه تکینا. کم حق د دې خزو پاتې دی زه خدا نه پوي. دوی وای چې خزو تلا پورا حقوق نه دي ملاو. نو ما وی چې یو حق پاتې دی، چاول به مونږ تلو خزه به مغوښتا. اوس د خزې راځي میړه دی غواړي، رشتې دې سړی کار راوړي او کیږي دام شورو شوی ده. اره خزه ځان له خپله خوښوي، تاسو خیال ساتئ دام شورو شوی ده. خزه د مور را لیږي چې کم هلک میړه کم خزو ته حقوق نه دي ملاو. نو په داسې ملک کې چې مونږ اوسېږو، الله دې د ځمکې په سر داسې شرمېدلی ملک چاته نه ښیي لکه دا زمونږ چې دی. او خاص کر بیا د ښځو د لاس مالدار خو پرېږده، راشي چې په صدر کې درته وښیم په 300 روپۍ په 15مه ورځ باندې د دې خلکو ښځې سرونه جوړوي. زمونږ سر خو په روپۍ 2 کلیږي را کلیږي کنه.
د دوی خزه په 300 او 400 روپے سرونه جوړي. دا د اخبار په دې منځ پاڼه کې د خزو د دې سرونو تماشا لګاو کوي. دا یو سر پاتم اورس په 400 روپے جوړي. یو سر اره خزه چې ګوره بونډای چرګا درستو نه وخت پرې کړی نه لورشي زنانا ایر کټینګ د دوی خزه پکې ناشتي او پردي سړی ولا وخت جوړي لګي. اغم د قوم مشران دي دی وخت د اقتدار په منصب ناست خلق خو چې لغوندې په بو کې سترګې وغړيږي اول کار دی چې خزه بار روباسي او دنیا ته وخی چې دا زما خزه دا تماشا یو خزه خو استاد کنه. یو خزه ما ته ټلیفون وکړ زه په لوی غم اخته خزه را ته ټلیفون وکړ چې ته دې خزه نه سواري چې دې خزه پسې شوه مال خور زه خو ته سنغوارم ما نه پریدي زه پرتا دا کزه دا حق بیان نکم نو د قیامت پورز به قرآن زما مرای تلاسه چی کنه باچی کزا ظالم تا ظالم و نویم نو د قیامت پورز به قرآن زما مرای تلاسه چی کنه باچی چی ما تا قرآن ویلی دی چی د خزو دا حکم دی او اغا زو نویم نو قرآن به زما پا مرای که زولنی اچی و ما به جهنم تبوزی کنه بمی بوزی زه مجبورم نو ما ته وای چې تاسو سړی کار څه کوي خیر دی خو که خزه اسه لګه بازار ته راوتنو پتا سو باندې تندر را پریوز مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راو غورځي چې زمونږ تاسو خزه هغه سړی دی خدای د آسمانی تندر شکار کی چې د کم سړی خزه په کوسو کې بربنده ګرځي. امین کوي خدای هم سټه او باز د آسمانی تندر شکار دا خو د قرآن خبره. بیا په داسې شرمېدلی ملک اوسه یو اډیننس کړي قصاص او دیت کې چاچ او دیت پاغه اوس مليان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تفسیرې کوي. مليان په ټي وي راځي قصاص دڅ دی او دیت دڅ دی او کې چاچ دڅ دی او دیت کې چاچ او دیت خله د مرګ په ناره ټپشا کې چاچ او دیت څنګه دی خله کې د دانه او خېجه دی کې د وینا څه ضرورت کلیر کټ آرډر دی د قرآن حکم دی په دې کې د مولا د تفسیرې ضرورت څه دی او بیا هغه تالی سټ او درباریان مولیان پیراولي چې کوم د خان د خلې نوکران کدی ټي وی والاو کې دا ایمانی نو ما دې پیراولي په دې ټي وی کنه ما دې راولي په باندې چې قصاص او دیت باندې زور ته تفسیر وکړه دوی خو دې نږدې ما ترش نږدې ناراض یو ځل را پسې راغلی ویل مولانا صاحب یو تقریر مالزه چې سوې ما به وایم دله مې پرېدی وای نه کنه مونږ به لیکلي درکو مال خان د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وی کې ته به لیکلي راکې زه چې سوې ما به وایم ول نو ته به سوې مال زه به نیسم د نواز شریف نه به راونیسم تر یو بابو پورې دا ټول تاریخ به بیان بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کوم ملک تاسو د اسلام نوم لای تاسو په دې ملک چې امریکای نه ویل اسلام راوستې شي لغون دې امداد در باندې بند کړي دي لغون دې امداد امریکای بند کړي دي نو دفترو کې ریډکشن شروع کړي سړی وباسي لګي د نوکرونه چې د ماما امداد بند ده نو ته خو د پندو خره نه پیټه اورې شو نه قلبا کولې شي نو بیا ریډکشن دې په دفترو کې شروع کړی دي چې اله سړی وباسي امریکای امداد بند کړي بیا ته د هغه ملک کلاو مخالفت ولیکي کوم ملک چې نن امریکای ته پیزوانه چولې عزیزانو دا په کلاو غوګونو واوره په کلاو غوګونو امریکای لوی سازش داده چې اسلامی قوت ختمي اسلامی طاقت ختمي نن زوم د امریکای مرګره بلم د امریکای مرګره ده روسم د امریکای مرګره ده چینم د امریکای مرګره ده فرانس او جاپانم د امریکای مرګره ده مسلمان ملکونه اغم ټول امریکای مرګري کړ خپل یو صدام حسین ورته ځان تفریخه
دا ټول قوتونه امریکا ختمي، دا شی ختمي چې زه مولاله یعنی مسلمان له به ولې سوال کوم چې مالا تیل راکا، په دې تیلو زه په خپله قبضه ولې نه کوم؟ 1,000 کوی دي په کویت کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ په زرګونو کوی دي په سعودي عرب کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ د دنیا کوی دي په قطر او دوبۍ کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ مسلمان قوت ختمي، مسلمان وقتی طور بے وقوف ته. اول ور سره په پاکستان کې د خپل اقتدار غن قسم په خدای دی چې د لوی وزیر اعظم نه رونی ساتر وړو کې دا زمونږ د صوبې وزیران چې دي دا ګامه غسیټا دغه داغې نه رونی ساتر د پورې والله العظیم کدوې سره بل غمی سیوا د دینه چې نن وزیر ما اسنه چې سبا دا وزارت را تبیا ملو نشي، نو نن په دې کې دی چې يم دا غم دی ور سره، سبا غم ور سره دای چې اسنه چې سبا را تبیا وزارت ملو نشي. کله ملک او د دین او د اسلام بدوی سره په ملک غم وینو زبد سړی زوی نه دوی سره غم نشته، نه د اسلام غم شته، نه د دین غم شته، نه د مذهب غم شته. یو مسله اډو کې مولیانو تر وګرځي چې اډو کې راو غورځي مونږ په د سپو غوندې په جنگ دیت اډو کې را غورځولې ده الکه تاوان به څوک ورکی؟ مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې ډرایور به ورکی، ابل پیراټوب کې مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې جج خدای تباہ کچ تباش دیت به څوک ورکی؟ ګناه چا کړي او سزا به چاله ملاوي، دز ما کړي سړی ما وشته او گناہ به زما پلار مور رور خور دیتا ملاوی، سڑے ما وشتے گناہ ما کرے دا سزائے زما مشرانو تا پسرے. نو دا ممکن صاحب لکا انگریزانو پا وقت کے چی دیوبند نا یرا پیدا شوا چی دا دیوبند مونگ تباکی او دا ہندوستان نا مباسی، نو انگریزانو ورطا سازش جوڑ کو او ملیانی خرید کرد چې اختلافی مسئلے را چیڑ کئی چې دا دیوبندیان در سره په جنگ شي او مونږ تخلاش. نو مسئلے چیڑ شوی الو اشتاو نشتاو گوڑ اشتاو نشتاو مالگ اشتاو نشتاو د جمعه پشپلاسو چتول شتاو نشتاو د سلوخته جوړه اشتاو نشتاو ور سره مسواک شتاو نشتاو سلوخته جوړه چې تاسو ور کوي مسواک هم ور سره کوي پشکور کې مولا صاحب دا داسې کوي دا مسواک بم مګي کنه مړیالتا مړی مسواکونه مګي دا د جمعې جوړه دا د سلوخ خدای پراسته ک کروڑونه جوړې در پسې ور کم کروڑونه جوړې او خدای بربند کړي په قبر کې چرانه پټ نشي. دا قوم خدای بربند کړي، د دوی انتخابات غلط دي، د دوی فیصله غلط دي، د دوی رائے غلط دي. پرون د په الیکشن کې دا قوم کتو او نن ورشي په سیکریټریټ کې دا قوم وګوري. پرون داسې یو لکه د مور وادي چی او نن داسې دی په سیکریټریټ کې ولاړی لکه د سپو په شان ولاړی کني ولا د سپو غوندې ولاړ. درخواست پلا هغه څه چل زوی مې بیرزګار انده دغه زوی کفاره او خوري پرون خود ډیر مست وي سجل دی زکات پیسو نه کتل راکې پرون خو دې الکه ټوپونه والدا نن در باندې ستندر پریوت پرونه د مور واده نن ورشي په سیکریټریټ کې وګورئ د سپو غوندې دا قوم ولاړ ذلیل او خوار. الته چې کم ګاډ ولاړی سدي شیخه زګی دې نشي دي اپ یو منډش وې درخواست پرې دا خو ما منی سي تاسو په منډه راوځي دا ګډ. نن څومره دا قوم خدای ذلیل او دین نور به ذلیلېږي، دین نور به ذلیلې. هغه عقل چې کم قدرت تاسو ته درکړې ده اپ خپل ځای کې نه استعمالوي، په هغه عقل او فهم صحیح فیصله نه کوي. نن چې چا عقل صحیح فیصله کړی دی هغه مزه کوي مزه. یو نوجوان الک تبلیغ کې سلور میاشتې چلا لګول پرون می ولیدو تور پټکه په سر دی او صاحب ګیره دا الک په خیر جوړ تک چرته ویجی پلانی دی پلانی ماته ویجی او شپارس می وک نوجوان الک دی تلس نولس کالو یو شپارس می وک مالسه
ویل پلار ته مې وایه چې سهار نه مازیګره پورې به دکان کې در سره کار کوم او مازیګر نه وروسته مې پرېږده چې د تبلیغ جوړ پسې ګرځي 18-19 کاله هلکه او په دې اړه کې داسې خوشحاله او مطمئن چې زه درته نو الا اخیری خبره واورئ الا حرف تنبیه دی الا حرف تنبیه دی اللہ فرمائی خبردار اگاشا بذکر اللہ تطمئن القلوب د زړه اطمینان چې د خدای په ذکر حاصلي د زړه سکون چې هغه د خدای په ذکر حاصلي په خدای قسم چې د دنیا وسایل پرې دي او خدای ته رجوع شي او په کور کې ناس در پسې روټای رانلا نو زما په دې مخ توکانی